لقد کفر الذین په تحقیق سره کافران شوي دي ها کسان قالو چې هغوی وویل ان الله بشک الله تعالی هو المسیح ابن مریم هغه هم عیسی بن مریم علیه السلام دی ان الله بشک الله پاک هو المسیح ابن مریم هو مسیح ابن مریم علیه السلام دی یعنی دی یعقوبیه وی چې عیسی علیه السلام یعنی الله پاک بس بعینه عیسی علیه السلام دا الله پاک دی دا عقیده وا قل او ایوتا اے پاک حبیبا فمن یملکو پس سوک مالک دی من الله دا الله مخامخ دا الله وړاندې شیئا د سیس یادات یا فمن یملکو سوک اختیار لري من الله شیئا دا الله نه د سیس د انتقام سوک اختیار لري د الله نه چې انتقام ولې دسه ان ارادا کچری اغوړي الله ان یهلکا دا چې هلاک کی المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم یعنی عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی و امه او دا غمور هلاک کی ومن فی الارض او هغه فی الارض چې بس مګه کی دي جميعا دا ټول هلاک کی یعنی عیسی علیه السلام سره د خپل مور او دغه رنګي پزمګه اسمانونو کې چې سدي دا ټول الله هلاک کی نو څوک د الله نه تپوس کولی شي او څوک مالک جوړی دی شي نو دغه عیسایانو د وجه تاسو د عیسی علیه السلام د خدای دعوه کوي نو په دې خو تاسو هم پوهه تاسو هم د عقیده ده چې کو عیسی علیه السلام الله پاک هلاک کول اوغړي نو عیسی علیه السلام هلاکی نو تاسو هم د عقیده ده نو په کوم سیس باندې چې فنا راځي او کوم سیس چې داغه په خپل د خپل ځان حفاظت نشي کولی خپل ځان په قبضه کې نه وي نو هغه څنګه خدای جوړ شي نو کو تاسو وایي چې عیسی علیه السلام خدای دی نو دا خو تاسو منئ او تاسو یریږئ چې یهودیان یې چېرته قتل نه کړي د دې خبرې نه یریږئ نو چې کوم سړی د خپل ځان حفاظت په خپله باندې نشي کولی خپل سعی په خپل طاقت او قدرت کې نه وي نو هغه به څنګه خدای جوړ شي خدای خو هغه ذات دی چې هغه اسمانونه او ځمکې په دې هر څیز باندې قبضه ده او دا هر څه په خپله قبضه او قدرت کې ساتلي دي نو که څوک دا عقیده نو الله پاک دلته کې صرف د یعقوبیو رد وکړو خو چې کوم دلیل سره یې وکړو چې هغه کس خدای نشي جوړېدی چې کوم د خپل ځان حفاظت نشي کولی او په خپل ځان نشي بچ کولی نو د ټولو فرقو رد ورسره راغی ګوره چې کوم خلک عیسی علیه السلام د الله زوی وي نو د هغې رد ورسره هم راغی خو کوم خلک مریم علیه السلام ته د دریو خدایانو عقیده راځي د هغې رد ورسره هم راغی یعنې دا ټول خپل ځان په خپله حفاظت نشي کولی خپل ځان نشي بچ کولی نو دی خدایان نه دي قل اوه دی پاک حبیبا فمن یملک سوک اختیار لري من الله شیئا د الله رب العزت نه د سیز د انتقام ان اراده کچری الله اغواړي ان یهلکا دا چې هلاک کی المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم و امه او د هغه مور مسیح هم هلاک کی عیسی علیه السلام او مور ولهم هلاک کی ومن فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول هلاک کی څوک اختیار لري چې د الله نه تپوس کی او څوک اختیار لري چې خپل ځان بچ کی نبی دینا خبره دا ثابت شوله چې عیسی علیه السلام الله نه دی ځکه چې تاسو هم دا منئ چې عیسی علیه السلام خپل ځان د الله نه نشي بچ کولی په خپل د خپل ځان اختیار نه لري نو دی به څنګه الله شي بلکې الله څوک دی بلکې الله هغه دی چې ولله ملک السماوات خاص ته الله دپاره ده ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکو ملکیت او بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکو وما بینهما او هغه څه چې د دې دواړو په مابین کې دي د هر څه اختیار الله سره دی په هر څه د الله قبضه او قدرت دی دا هر څه الله به هغه څه کېږي چې کله الله وغواړي چې الله نه دی غوښتی نو هېڅ نشي کولی څوک یخلقو پیدا کوي الله ما هغه څه یشاء چې وغواړي د دې دا عقیده هم وه چې عیسی علیه السلام پیدایش په ناشنا طریقې سره شوی دی نو د دې وجې نه به ورته د خدای نسبت کو او بعضو به د خدای زوی ګڼو نو الله وایي چې یخلقو پیدا کوي الله ما هغه څه یشاء چې وغواړي څنګه چې وغواړي څه چې الله وغواړي الله پیدا کوي آدم علیه السلام بغیر د مور او د پلاره پیدا کړی دی نو اوس څوک دا دعوه کوي چې آدم علیه السلام د الله زوی دی الیاذ بالله څنګه چې آدم علیه السلام الله بغیر د مور او د پلاره پیدا کړی عیسی علیه السلام سره بغیر د پلاره پیدا کړی
ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. نو عیسی علیہ السلام د آدم علیہ السلام په مثل الله پیدا کړی. والله الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر چیز باندې قادر دی.